إياك نعبد وإياك نستعين په پلیټ راتلو ما راتوایم خو چې زه څنګه راووتم اعلان مې واورېدم په دې ګاونډ کې پروګرام شوی په باندې 6 بجې د هغې جنازه وه نو هغه مجبوري وه ځکه چې زما اراده وه واپس ته تلو نو په هغې باندې معذرت کوم او خواهش مې دا و چې یاره زر تر زره ورسم ما ډېر څوم په زړه ول خو بدقسمتي دا ده چې بانک ټایم دی ټایم اجازت نه راکوي په ملکي حالاتو په سیاسي پارټو په زمانه مخکې ملګرو شکیل خان هم وکړل تفصیلي زمانه مخکې به وشوي مشرانو نن هغه قوتونه چې هر کردار یې کم چې دي ادا کوو د 12 پارټۍ راغونډې کړې د ملک ادارې ټول یو طرف ته کړې د عمران خان د ناکامۍ کوشش یې وکړو د عمران خان د بدنامولو کوشش یې وکړو د هغه د پارټۍ د خلکو د هغه د کردار کشۍ کوشش وکړو او دا سلسله به ختمیږي نه دا سلسله به مخکې هم روانې خو چې د هغوی سره کله موقع بیا هم ناکامه شول د عمران خان یې د خلکو د زړونو نه وینه ایستو د پاکستان تحریک انصاف مینه یې د خلکو په زړه کې کمه نه کړه هغه بین الاقوامي طاقتونو سپورټ یې واخیستو خو بیا یې نه قسم چې شکیل خان خبره وکړه زه به په هغې خبره کوم په هغې مخکې به زما نه ملګري خبرې کړي دلته حالات بیا هغه جوړېږي کوم چې 10-15 کاله مخکې ول خو دا پښتون کې اوس شعور راغلی جو کې پوهه راغلي د امریکې او د رشیا یا د بل ملک جنګ به د پښتون په ځمکه نور څوک نه کوي ما زه په نغمو لګولی یم ما ته وایي جشن ازادي منع وکړه ستا 75 سال شول ما ته 75 سال پس هم ازادي نشته نن هم زه په جومات کې زما تحفظ نشته نن هم زما په جنازه کې زما تحفظ نشته نن زما زنانه نن بیا په دې یره دي چې دوی به بیا وځي نو دا د هغه قوتونه واوري چې ستاسو هر ایجنډې څنګه چې شکیل خان خبره وکړه زما د ما ټول وسایل په یو څو خلک خوري زه لیوي ساتم زه پولیس ساتم زه رینجر ساتم زه FC ساتم زه فوجي ساتم زه ISI ساتم زه MI ساتم زه سپیشل برانچ ساتم زه 200 ایجنټۍ ساتم زه خپل ګېډه ښخوم او دې خلکو له ورکوم او د هغې په بدل کې نن بیا ماته دا خطره ده نن بیا خلکو ته کارونه کېږي نن بیا خلکو له دمکۍ ورکېږي نن بیا په دې علاقه کې خوب و هراس پیدا کېږي د دې مقصد سره چې عمران خان خلک الیکشن دپاره تیاري ونه کړي د عمران خان سپورټ کم کړي د عمران خان مرکزتیا کم کړي خو دا واورئ دا NP نه ده دا مخصوص شخصیات نه دي دا څو خانان نه دي چې ته به یې ویرې ته به یې مړ کړې او خلک به ویرېږي د عمران خان سره سمندر دی د عمران خان سره نوې کل دی د هغو سره ځوانان دي او هرې قربانۍ ته تیار ستا بارود آزاد که په ټوپک کې که په بارود کې MNA به نه MPA به نه خو انشاءالله تعالی دومره به په قطار ولاړي چې ستا کالتوس به ختم شي ستا بارود به ختم شي خو په دې غرض پیمو په دې ډرامو مه کېږئ ما سارم DCC ته خبره وکړل ټول ادارې دې واوري چې څوک په دې علاقه ګرځي د شپې ګرځي خو دې د ادارې سړی دی دی به وردي او چې وردي دي نو دی به توی وي دا ډرامې نشته چې 2 ګاډي دلته کار شول 2 ګاډي دلته کار شول نه 2 ګاډي منو نه 3 ګاډي منو نه دا منو چې څوک دي نه به څوک پیسې ورکوي او نه دا منو د دې قوم سره به ولاړ یو د دې علاقې سره به ولاړ یو او نه دا تصور د څوک نه کېږي څوک به څوک ویاروي دا څه ډرامه ده زمانه به پنسن کې پیسې آلې اربونه روپۍ آلې زه به ځان ټوله ما به خپل چوکیداری وخوړه ټوله ما به خپل تحفظ وخوړه زما روډۍ نشته زما د اوبو نشته زما صحت نشته او زما سیکیورټي ده تو ما ته وایې په کشمیر کې خلک په تکلیف کې دی د کشمیر د 80 کالو مړه ما د په 10 کاله کې اوچت کړل په کشمیر کې خو زما د چا دا یاره نشته د چا دا یاره نشته چې څوک به دې متوالي د چا دا یاره نشته چې جومات ته به په یاره ځم د چا دا یاره نشته چې زه بازار ته په یاره ځم د 7 ساعت 80 کاله څه خصوصي جشن منع وکړم تا خو زه په نارو لګولی یم خو دا کلیر واورئ هر سړی دې واورئ هر سړی دې وایي چې په پښتون په تکلیف کي نو الله پاک قسم خورم چې هر سړی به په دې ملک په تکلیف کي یا به دا سوداګر نه دا کسې وسې رورې نشته وروره دا څه ډرامه ده اپریشن شروع کوم نه اپریشن ته تیار یو نه ستاسو د چا سپورټ ته تیار یو مونږ په دې علاقه امن غواړو مونږ هېڅ قسم ته نور ډرامو ته نه یو چې زما زنانه به تلي مزې کې او زما زنانه به په ټینټونو کې ناستئ زما خور مور چې هغه بهر نه ولیدلې زما خور مور تاسو په ټینټونو کې کېنوله افغانستان جنګ فیصله خو ما نور کړي هغو نور قوتونه وو دا هغه ټایم د جرنیلانو ښځو ارپاتیان شوې د هغوی بچو نن رئیس ډوګور کې سوال شول زه خدای حاضر ناظر ګڼم د 9 کاله مې توب که زه د بیل په پیسو نه ورکوم زما سره د بیل پیسې نه وي
تاسو په 3 کاله 2 کاله کې بچیان پر بچای بچین با سبا کوئی اب بیا وایي سیاستدان غلې سیاستدان کو غلې خو زم کنځم هر سړی کنځ تاسو نو څوک تاسو نه کوي د ملکان په خوره ماته وخی په سیاست کې 2 کسان نه علاوه څوک شوي تاسو خو ټول خشوي ادارو والا خو ټول خشول او غنم زو بیمانم زو کنځلې کېږم زو بیزه کېږم دا مقصد بیا لري خبرې دا و چې ور امن خلک زموږ د هیچا سره مسله نشته موږ د ادارو احترام کوو موږ د ملک د هر چا احترام کوو د هر مشر کوو زموږ د هیچا سره مسله نشته خو په موږ د پردې جنګ نه امپوز کېږي زبا په سر د ډالر نه اخیستل کېږي څه چل شو چې حکومت بدل شو حالات خراب شول 4 میاشتې مخکې ولې ګرځتونه نه ول 4 میاشتې مخکې ولې باتې نه وې عمران خان تل او دلته کې باتې شروع شي عمران خان تل او دلته کې خطرې شروع شي عمران خان تل او دلته اپریشن شروع شو صوبایي حکومت اعتماد کې نشته د دې علاقې مشران په اعتماد کې نشته مونږ ته پته نشته چې څه لوبه روانه ده څوک په عزت دانې په عزت یم زه چا نه تپوس وکړم زه چا خوا لاړ شم زه کوم ځای وګورم زه کوم ځای وکړم زما سره بله لار نشته مونږ مه مجبوروئ مونږ مه مجبوروئ چې مونږ پوره من لاره پرېږدو مونږ مه مجبوروئ د خپل حق تپوس په بل طریقه وکړو مشرانو دغه به د چا په دباو کې راځو نه به د یره کې راځو او زنګ کردار کشي به شروع شي مونږ چې خبره کوو سبا به وایي چې د پلان کې یا به د ویډیو راځي یا به د آډیو راځي یا به یو غټ سړی پاس زمانې پیسې ووایي لکه دوی سره خو هر څه کولې هر حد ته ځي خو زه خو ښه حالت شوم زه بد کرداره شوم زه غل شوم زه بیماره شوم نو آیا که زه بلیکمیل شم شکیل خان بلیکمیل شي نو آیا په دې غلط قیمت دی دا قوم به خاموش شي هېڅکله نه دا قوم به خاموشه شي زه به نه کوم سیاست به نه کوم زه به زما یو سر دی نه وي خو دا غلط فهمو کې مه اوسېږئ چې یاره یو ایمنې بني یو امپي بني یو مشر بني یو قوم به دې ځل بیا هغه ته تیاري قوم فیصله کړې ده پښتنو فیصله کړې ده د ملکن خلکو فیصله کړې ده که څوک په سر ورنهږي که څوک په خپو ورنهږي که څوک هر مقصدي که څوک پیداګیر کوی که د چا هر څه انټرسټ کړو دې ډرامې ته نیم جوړ په دې باندې هېڅ قسم کمپرومایز نشته خو موږ مجبوره کړی شو زه وم او که زه نه وم وعده به کوو چې ټول ملکان به راوځو نن بندونه خو فرض که دا کیسې ختمې نه شوې په فرض که دا خبرې ختمې نه شوې موږ ته د اپریشنو ضرورت نشته مونږ د اپریشنو ضرورت نشته مونږ نه اپریشن غواړو نه دغه غواړو خو مونږ دا تپوس خو به کوو اربونه روپۍ زما په سکیورټي لګي تپوس خو به کوم چې چېرته لګي 0.05 قومي سملا ټول فند دې قوم ته ویلې کېږي وایي مینېګان وخوړو 0.05 اوس زما نه خو تپوس کېږي او په کار چې رانوم شي خو ما ته دا حق نشته چې سره بل چا نه تپوس وکړم چې په تا خو هم بلا شي لګي ته خپله کارکردګي ووایه مشرانو د پام تاندې نوي ملګرو ته هرکلی او انشاءالله تعالی بله موقع به تفصیلي خبره کوو تاسو ډېره مننه او ډېره شکریه باندې انشاءالله تعالی په حاضر کې یو ځل بیا کوو